بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، د لایحتونو سنجونې مضمون یو څلوېښتم درس ته ښه راغلاست. په تېر درسو کې موږ په بریک ایون پوینټ یا د سر په سر نقطې کارولو باندې وغږېدلو، همدارنګه نورو مارجن اف د نورو بریک ایون پوینټ په نورو مسایلو وغږېدلو. اوس په دې درس کې موږ د خواندیتوب محدوده یا مارجن اف سیفتي باندې غږېږو. د خواندیتوب محدوده یا مارجن آف سیفتی. مارجن آف سیفتی یا د خواندیتوب محدوده. مارجن آف سیفتی یا د خواندیتوب محدوده چې دا د مارجنال کاستینګ کې یو اساسی کانسپت یا اساسی موضوع ده چې دا هم په ډېرو تصمیم ګیریو په ډېرو مسایلو کې استعمال کېږي. د مارجن آف سیفټي اصلا کله چې د ټوټل سیل نه یا د ټول خرڅلاو نه مجموعي خرڅلاو نه د بریک ایون پوینټ په نقطه کې خرڅلاو منفي شي، نو موږ مارجن آف سیفټي لاسته راځي. یعنې په دې معنا چې مارجن آف سیفټي چې دلته د خواندیتوب محدوده ورته وایي، دلته شرکت ته یو ډول امنیت ورکوي. کله چې د موږ واقعي خرڅلاو یا اکچوال سیل د موږ څومره زیاتي د بریک ایون پوینټ د سیل نه د دوه فاصله زیاتي، نو دلته د محدودیت د خواندیتوب محدوده یا د امنیت محدوده دلته زیاته، دلته مارجن آف سیفټي زیاته. مارجن آف سیفټي اصلا دلته کمپنی یا شرکت ته د تاوان په مقابل کې یو امنیت یا خواندیتوب ورکوي. کله چې مارجن آف سیفټي څومره زیاته دلته تصمیمونه اسانه ډول کیږي او دلته په جرأت سره شرکت په بازار کې عملیات کولی شي. خو که چیرته مارجن آف سیفټي کمه وي، نو دلته شرکت بیا د شرکت لپاره یو ښه خبره نه ده. نو څومره چې اکچوال کاست دا د سیلز اټ بریک ایون پوینټ نه یا د بریک ایون پوینټ کې چې څومره کې سیل دا خرڅلاوي د هغه نه څومره زیاتي، نو دا د شرکت یا کمپنۍ لپاره ښه خبره ده. خو که چیرته اکچوال سیل یا هغه واقعي خرڅلاو د بریک ایون پوینټ د خرڅلاو سره د دوی فاصله کمه وي، نو دلته د مارجن آف سیفټي به کمه وي، نو دلته شرکت ته ښه خبره نه ده. خو که چیرته ځینې وختو کې داسې راځي چې اکچوال سیل د بریک ایون پوینټ د سیل نه کم وي، نو دلته بیا مشخصا ضرر ده یا تاوان دی، نو دلته بیا د مارجن آف سیفټي تحلیل ته اړتیا نشته، ځکه دلته د مخه شرکت د ضرر سره مخامخ شوی، نو دلته مارجن آف سیفټي تحلیل بیا هغه بیا ګټه نه رسوي. نو ځکه دلته د خواندیتوب محدوده دا هم یوه اساسي وسیله ده چې شرکتونه یې کاروي. نو موږ په تېرو درسونو کې د خرڅلاو په سر په سر نقطې خرڅلاو په باندې پوه شو، نو دلته اوس په اکچوال په مارجن آف سیفټي غږېږو. نو مارجن آف سیفټي د موږ مساوي کېږي مارجن آف سیفټي که چېرته په ایم اس وښیي مساوي کېږي چې ورته اکچوال کاست یا واقعي مصارف اکچوال سیل البته اکچوال سیلز منفی سیلز ات بریک ایون پوینټ. مارجن د خواندیتوب محدوده مساوي کېږي څو ته واقعي خرڅلاو منفي په بریک ایون پوینټ کې خرڅلاو. نو د دې نه موږ مارجن آف سیفټي پیدا کولی شو، چې دا بیا هم تکراروم چې دا مارجن آف سیفټي شرکت ته یا کمپنۍ ته دا د ضرر مقابل کې د تاوان مقابل کې یو ډول امنیت یا خواندیتوب ورکوي. نو دلته د وضاحت لپاره موږ مثال په نظر کې نیسو. مخکې چې مثال په نظر کې ونیسو، نو دلته د اکچوال د مارجن آف سیفټي لپاره نور فرمولونه هم دوه نور فرمولونه هم دي چې د پرسنټیج په اساس مارجن آف سیفټي چې موږ پیدا کوو د پرسنټیج یا د فیصدۍ په اساس دا مساوي کېږي مارجن آف سیفټي تقسیم په ټوټل سیل.
ضرب د سلو. نو دا د فیصدۍ په اساس ده. همدارنګه موږ د مارجن آف سیفټي د دې رابطې نه پیدا کولی شو چې پرافیټ تقسیم د پی وی ریشیو یا مفاد تقسیم د پی وی ریشیو یا مغه د ګټې د ګټې او خرڅلاو په نسبت باندې چې موږ ګټه تقسیم کړو، موږ بیا هم د مارجن آف سیفټي پیدا کولی شو. همدارنګه موږ مارجن آف سیفټي د دې فرمول څخه چې پرافیټ تقسیم په کانټریبیوشن د دې فرمول مفاد یا ګټه تقسیم په د ګټې په سهمیې باندې د دې ټولو فرمولو نه موږ د مارجن آف سیفټي یا د خوندیتوب محدوده پیدا کولی شو. اوس راځو مثال ته چې د امنیت خواندیتوب نقطه موږ مساوي کیږي واقعي خرڅلاو منفي د سرپسر نقطه کې خرڅلاو چې فرمول تاسو ولید چې موږ د مقدار د پلوه هم د هماغه فرمول څخه د واحداتو که چېرته د واحداتو د پلوه همې د واحداتو د خرڅلاو د واقعي خرڅلاو واحدات منفي د بریک ایون پوینټ د خرڅلاو واحدات او که چېرته د ارزش د رفع موږ پیدا کوو په واقعي خرڅلاو منفي بریک ایون پوینټ خرڅلاو ارزښت. نو موږ بریک ایون پوینټ چې دلته تاسو په ګراف کې موږ توضیح کوو بریک ایون پوینټ. نو بریک ایون پوینټ په ګراف کې هم موږ ښودلی شو، موږ توضیح کولی شو. سل 200 300 مثلا 400 او 500 600 دلته واحدات یا یونت وښیو او دلته هغه پیسو مقدار وښیو افغانۍ. دلته مثلا 1000 2000 3000 4000 5000 او 6000. نو موږ که چېرته د مثال په ډول د موږ فکس کاست په دې شکل دلته یې فکس کاست مثلا 1.5 افغانۍ فکس کاست د موږ. همدارنګه د موږ وریبل کاست او سیلز موږ که چېرته د کانټریبیوشن بریک ایون پوینټ په دې 400 کې یعنی د یوه قیمت د یوه واحد قیمت 10 افغانۍ دی، موږ 4000 افغانۍ په ارزښت 400 واحد موږ خرڅلاو ولرو. دا د موږ البته د بریک ایون پوینټ نقطې خرڅلاو. نو د بریک ایون پوینټ نقطې خرڅلاو په دې شکل چې دا د خرڅلاو دا ټوټل سیلز یا د خرڅلاو مجموعي کرښه او دا هم د ټوټل کاست مجموعي مصارف په دې شکل. او د موږ د واقعي خرڅلاو د موږ د مثال په ډول په د 500 کې 500 واحده 15000 افغان. په دې شکل دلته د موږ واقعي خرڅلاو دا د موږ اکچوال سیل او دا د بریک ایون پوینټ هغه د سیلز مقدار د خرڅلاو مقدار. نو دلته دغه ساحه چې تاسو ګورئ دغه ساحو ته د دواړو ته دلته څه شوی ده خواندیتوب محدوده وایي. د خواندیتوب محدوده او دې ساحې ته هم د خواندیتوب محدوده ویل کېږي. د خوندیتوب محدوده. نو په دې شکل موږ په ګراف کې ښودلی شو چې دا فاصله دلته اکچوال سیل ته واقعي خرڅلاو
واقعي خرڅلاو او دلته د بریک ایون پوینټ کې سیلز یا د خرڅلاو اندازه او دا تاسو د ثابتو مصارفو ګراف یا فکس کاست یا دا د عواید او دا د ټوټل کاست یا د ټولو مصارف. نو همدغه دواړو دې ساحو ته دې ساحې ته او دې ساحې ته د خوندیتوب محدوده یا د امنیت محدوده ویل کېږي. چې د خوندیتوب محدوده یا د امنیت محدوده ویل چې بیا هم وایم د شرکت ته د تاوان یا د ضرر مقابل کې د خوندیتوب یا امنیت ورکوي. او دا ټوله ساحه څه شی ده؟ ټوله ساحه دا څه شی ورته وایي دته د ګټې سهمیه. ځکه د ګټې سهمیه ده دلته فکسډ کاست ورته منفي شوی نه دی، فکسډ کاست ورته منفي شوی نه دی. دې ساحې ته څه شی وایي؟ د ګټې سهمیه. نو موږ ګراف کې هم د خوندیتوب محدوده وښودل. اوس راځو یو مثال په نظر کې نیسو. د نوشافرین په نوم د معدني اوبو شرکت ته چې د ډېرې ښې اوبه تولیدوي. تېر کال یې 1,20,000 واحدونه پرولري خرڅ کړي وو. نو واحدات چې دوی مقدار د خرڅلاو مقدار څومره کېدی؟ د خرڅلاو مقدار 1,20,000 واحده یونټ د خرڅلاو مقدار. او نور مصارف چې دلته د خرڅلاو بیه یا سیلینګ پرایس چې ورکړی 25 افغانۍ 25 افغانۍ پر یونټ پر یونټ. او دلته مصارف چې ورکړي متحول مصارف وریبل کاست چې دلته ډایرکټ مټیریال ډایرکټ لیبر او اوورهیډ کاست یا وریبل اوورهیډ. نو دلته ډایرکټ مټیریال څومره کېدي؟ 15 ډایرکټ لیبر هم 15 او اوورهیډ 9 مجموعاً څو ټوټل وریبل کاست څومره کېږي مجموعاً 12 افغانۍ. دا معلومات راکړئ. نو دلته موږ که چېرته دا د 25 نه 12 منفي شي څو پاتې کېږي؟ د ګټې سهمیه هم موږ لاسته راځي. د ګټې سهمیه د ګټې سهمیه څو کېږي؟ 8 افغانۍ 8 افغانۍ پر یونټ د ګټې سهمیه یا کانټریبیوشن پر یونټ څو شو؟ 8. د تېر کال ثابت لګښتونه څومره کېدي؟ 4.5 لکه. فکس کاست څومره کېدی؟ فکس کاست هغه 4,50,000 4,50,000 فکس کاست. نو موږ د دې معلوماتو پر بنسټ موږ د دې د ګټې او تاوان بیلانس هم پیدا کولی شو د مارجینل کاستینګ د میتود په اساس. او همدارنګه موږ د دې محدودې په اساس ښودلی شو چې څنګه دا نوموړی شرکت د خوندیتوب محدوده څومره کېده. موږ د خوندیتوب محدوده او د ګټې تاوان حساب یې په راتلونکي درس کې انشاءالله بحث وکړو. نو دا معلومات باید یادداشت دلته یادداشت ونیسو چې د خرڅلاو او دا معلومات چې راکړي نو په راتلونکي درس کې به موږ په دې اړه د ګټې تاوان حساب ترتیب کړو د مارجینل کاستینګ څخه په استفاده او همدارنګه موږ به د خوندیتوب محدوده یا مارجین آف سیفټي پیدا کړو. نو تر راتلونکي درس پورې په الله سپارم. د خدای په امان.